اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذو القوة المتين يا رزاق يا رزاق يا ذو القوة المتين يا فاطر السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا غفور يا رحيم يا عفو يا كريم يا عفو يا كريم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا من تطعم ولا يطعم عليك يا ربنا ورب الملائكة والروح يا رب السماوات والأرض يا رب جبرائيل ويا رب ميكائيل ويا رب إسرافيل ويا رب عزرائيل ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا ورب كل شيء أنت مليك كل شيء. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا واسع المغفرة يا واسع الرحمة ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتلاوتنا وأذكارنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله ستادي بندگانو تا ته لاسونه اوچت کړي دي ستا درد یې اوچت کړي دي. یا الله زموږ دپاره ستا د در نه علاوه بل درد غوښتو نشته دی. یا الله زموږ تم او امید دا هم ستا نه دی. او یا الله زموږ محبت او خوف یا الله ستا نه دی. یا الله رب العالمین موږ دا ګناهګار لاسونه تا ته نیولي دي دا د ګناهونو نه ډک بدنونه یا الله تا ته ناست دي. یا الله زموږ ګناهونه هغه ډېر زیات دي او یا الله ستا رحم هغه زموږ د ګناهونو نه ډېر زیات دی. ستا مغفرت او ستا بخښنه هغه زموږ د ګناهونو مقابله کې ډېره زیاته ده. یا الله ته واسع المغفره یا الله ته واسع المغفره یا الله ته واسع الرحمه یا الله ته ارحم الراحمین. یا الله په موږ باندې رحم وکړي. یا الله موږ د ګناهونو عادتیان یو او یا الله ته د مغفرت عادتي ته د رحم عادتي. یا الله یا الله په موږ رحم وکړي. زموږ ګناهونه هم ته معاف کړي واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا الله دا روجې رانه قبول کړي دا تراویح او تلاوتونه رانه قبول کړي. یا الله د اختر دا فریضه رانه قبوله کړي. یا الله
منګ له د دعا د غوښتلو چل نه راځي. کومې دعاګانې چې تا نه غوښتل پکار دي هغه دعاګانې موږ له راځي نه یا الله. خو ستا ټولو نبیانو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې دعاګانې غوښتې دي، صحابه کرامو کومې دعاګانې غوښتې دي، تابعینو کومې دعاګانې غوښتې دي، یا الله هغه خلکو چې ستا په کور کې، په حرم کې، مسجد نبوي کې، بیت المقدس کې په دې روژه کې څومره دعاګانې ستا بندګانو غوښتې دي، یا الله هغه دعاګانو کې زموږ حصه وکړې، هغه دعاګانې زموږ باره کې قبولې کړي. یا الله دې حاضره مجمع کې تا ته څومره مشران ناست دي، یا الله د سپینو ګیرو د سپینو ویښتو والا چې تعالی ته حیا درځي، یا الله د دوی د دعاګانې قبولې کړي. یا الله د دوی عمر د خیر اوږد عمر جوړ کړي. یا الله د دوی سورې د دوی د بچو په سر باندې ولري، او یا الله د دوی بچي د دوی لپاره د سترګو یخوالی جوړ کړي. یا الله څومره نوجوانان او ځوانان چې دلته ناست دي، یا الله د دوی د نوجوانۍ کې خیر او برکت واچي، او یا الله د دوی د ځواني ستا د دین دپاره استعمال کړي. یا الله د فحاشو د عریانو او د ګناهونو نه د دوی د زړونه راواړې. یا الله یا الله زړونه ستا په لاس کې دي، یا الله ته مقلب القلوب ذاتې، یا الله دا زړونه یې دې طرف ته راواړې. څومره بچیان او ماشومان ناست دي، یا الله ته د دوی صالحه تربیت وکړي، یا الله د دوی د مسلمانۍ تربیت وکړي، د دوی د اخلاقو تربیت وکړي، او یا الله دا د خپل مور او پلار دپاره قرة اعین جوړ کړي، د سترګو یخوالی ورله جوړ کړي. یا الله دې حاضره مجمع کې چې څومره خلک بیماران دي، تا ته بیماري معلومه ده، وړه بیماري ده، غټه بیماري ده، یا الله ته د شفا د ورکولو والا ذات یې. یا الله شفا هم ستا په لاس کې ده، بیماري هم ستا په لاس کې ده. یا الله کومه بیماري دې راوستې ده دغې بیمارۍ له شفا هم ورکړي. او یا الله د چا په کورونو کې بیماران دي، یا الله تور له صحت عاجله کامله ورکړي. یا الله څومره د مسلمانانو مړي شوي دي، یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. یا الله هغه خلک چې په دې جومات کې موږ سره په دې صفونو کې ناستو، او یا الله تا ته به یې لاسونه اوچت کړي وو، هغه خلک تا له درغلي دي ربه، په خاورو کې پراته دي یا ربه. د هغه مشرانو او د کشرانو ټولو ته په قبر کې وسعت او فراخي پیدا کړي، ټولو ته مغفرت ورکړي، ټولو له یا الله جنت الفردوس ورکړي، یا الله د جنت نعمتونه ورله ورکړي. او یا الله رب العالمین د چا څومره شرعي حاجتونه دي په دې حاضره مجمع کې یا د نورو مسلمانانو دي، یا الله حاجتونه یې د خپلو خزانو نه پوره کړي. څوک قرضداري دي، یا الله د قرضونو د خلاصي لارې ورله ورکړي. یا الله چاته بله پریشاني ده، چاته د بچو پریشاني ده، یا الله د بچو پریشانۍ ختمې کړي. یا الله د چا بچي نشته، نیک عمل او صالحه بچي ورله ورکړي. یا الله ستا په لاس کې دي دا ټولې خبرې، یا الله ته ورله صالحه او نیک عمله بچي ورکړي. د چا بچي شته دي او بدعمله دي، نافرمانه دي، یا الله بچي فرمان بردار جوړ کړي، نیک عمله یې جوړ کړي. او یا الله رب العالمین د چا ودونه نشته دی، صالح او نیک عمله ودونه ورله ورکړي. زمونږ ټول ژوند یا الله د خیر جوړ کړي، د شر د ژوند نه مو ساتي، یا الله د حیا ژوند راکړي. او یا الله که مرګ راځي نو حیا سره یې راولي، یا الله د بې حیايۍ د مرګ او د ژوند نه مو ساتي. یا الله نیک اخلاق هم ژوند کې پیدا کړي، زمونږ کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي. یا الله زمونږ د کورونو نه بې برکتۍ ختمې کړي، بې اتفاقۍ ختمې کړي. یا الله زړونه هم یو بل ته نږدې کړي، حسد، کینه او نفرت، یا الله دا بد اخلاق دي، دا زمونږ د ژوند نه ختم کړي. یا الله د چاله چې دی علم ورکړی دی هغه علم یې نافع علم جوړ کړي، فایدهمن علم یې جوړ کړي. یا الله چاله دې مال ورکړی دا مال یې د خیر ذریعه جوړ کړي، دې مال کې ورته برکت واچي. چاته معاشي مسلې دي، یا الله معاشي مسلې ختمې کړي. د چا پورې قرضونه دي، چا سره روپۍ ګیرې دي، مال یې ګیر دی، هر ځای کې چې دي، یا الله ته دې ټولو له د حل لارې ورکړي، ته د ټولو مشکلاتو حل کوونکی. یا الله یا الله ته د ټولو مشکلات یې حل کړي. او یا الله رب العالمین حلال خوارم جوړ کړي، د حرام خورۍ نه مو ساتي. یا الله رب العالمین یا الله رب العالمین زمونږ په دې کلي کې اتفاق، ورورولي او اتحاد قایم کړي. او یا الله په هره خوشحالۍ کې مې یو ځای کړي، او د غمونو ناګهاني آفتونو مصیبتونو نه مو ساتي. یا الله د بچو د غمونو نه مو ساتي. یا الله د هر قسمه غمونو او پریشانونو نه مو ساتي. او یا الله دا دلته چې څنګه راجمع یو، یا الله ستا په غټ
کور جنت کې یا الله موږ بیا یو ځای کې ټول هم هلته یو ځای کې یا الله رب العالمین کوم عملونه چې د جنت د تلو دي د هغې طاقت راکړي کوم چې د جهنم د تلو دي د هغې نه وساتي او یا الله رب العالمین چا چې اعتکافونه کړي دي چا چې عمرې کړي دي چا چې نور اعمال کړي دي یا الله دغه اعتکافونه عمرې تلاوتونه دا ټول ترېنه قبول کړي او یا الله رب العالمین یا الله رب العالمین ایمان سره لاله مرګ راولي یا الله د بېایمانۍ د مرګ نه مو ساتي یا الله د بېایمانۍ د مرګ نه مو ساتي او یا الله رب العالمین د دنیا د شرمندګۍ نه مو ساتي یا الله چاته هم ذلیله مه کړې رب چاته هم تمهګیر مه کړې یا الله د چا در ته م ونه درې یا الله ستا در ته م ودرونکي جوړ کړي تا ته هم لاسونه اوچتونکي جوړ کړي یا الله مخلوق ته زموږ لاس مه اوچتوې یا الله په چا هم ظالمان مه کړي د بل د ظلم نه مو ساتي یا الله زموږ په دې ملک باندې یا الله د خیر او د خوشحالۍ فیصلې راوړي یا الله رب العالمین زموږ بادشاهان صالح او نیک عمله کړي ستا نه یریدونکي خلک زموږ بادشاهان کړي یا الله د ظالمانو نه هم خلاص کړي د فاجرانو نه هم خلاص کړي د ګڼکفانو نه هم خلاص کړي یا الله رب العالمین په دې ملک کې خیرونه او برکتونه راولي یا الله دا ګراني ختمه کړي یا الله دا ګراني ختمه کړي یا الله دې ملک کې چې کومه بدامني ده یا الله دا بدامني ختمه کړي یا الله زموږ د علماو حفاظت وکړي زموږ د طلباو حفاظت وکړي زموږ د جوماتونو زموږ د دین د مرکزونو حفاظت وکړي یا الله زموږ د مدرسو حفاظت وکړي او یا الله رب العالمین زموږ د عزت او د ابرو حفاظت وکړي زموږ د ځانونو او د مالونو حفاظت وکړي یا الله رب العالمین څوک چې په دې ملک کې بدامني او نفرت فیلاوي یا الله تو ته هدایت وکړي که هدایت نی یا الله رب العالمین دا ملک د هغوی نه پاک کړي دا ملک ترېنه پاک کړي او یا الله څومره خلک په جیلونو کې دي یا الله ورک دي یا په ښکاره جیلونو کې دي یا الله ستا په علم کې دي یا الله ټولو ته رهایي نصیب کړي ټولو ته یا الله رهایي نصیب کړي ټول د جیلونو نه راوباسي خپلو کورونو ته عافیت او خوشحالۍ سره راولي او یا الله څومره مسافر زموږ بچیان په بهر ملکونو کې دي د څه لپاره هم چې تللي دي یا الله ته هغوی له هغه مقصدونه ورکړي او یا الله ته حفاظت وکړي د خوشحالۍ ژوند پرې راولي او یا الله څه پریشانۍ هم دغه مسافرو ته دي په مسافرۍ کې یا الله هغه پریشانۍ ختمې کړي او اخره کې یا الله د ځنکدن په حالت کې دا کلمه په زړه او په ژبه باندې جاري کړي چې لا اله الا الله محمد